نه ده. ګرانو کتونکو دا کوم صورتحال چې دې ټایم کې جوړ دی نو دا د دې ټولې نړۍ نه بلکې ټولې دنیا دپاره د راتلونکو ورځو کې که دا جنګ اوږدېږي نو د معاشي مشکلاتو یو خبر ورته اورئ. اندازه که دا هم والی چې دا صرف 4 هفتې دی یادوي او دا 4 هفتې هم جاري ساتلی کېږي نو دا عمومي طور باندې خو مونږ ټوله دنیا یادولی شو خو خاص کر چې دا کم زمونږ د ملک سره د خلیجي ممالک دا مسلسل مونږ ګورو چې د مشکلاتو ښکار دي. دې کې به ګراني د دې معیشت او د دې هر یو څیز هغه به د دې متاثره کېږي. دې ټایم کې چې کوم ابنای هرموز ده د تیلو د سپلای هغه یو تنګه غوندې لاره بنده شوې ده او د دنیا د استعمال چې کوم نیم تیل دي نو د هغې سپلای بنده شوې ده. دغه وجې نه د تیلو قلت هغه را روان دی او د 1.5 سلو نه زیات چې کوم ټینکرې دي د بحري بیړیو کې چې کوم سمندري ټینکۍ وي نو هغه په سمندر کې ولاړې دي او په د دنیا نیم تیل دې ټایم کې هغه سمندر کې دي او د دې وجې نه به چې دا سپلای لین کتي بیا چې جنگ جاری وي نو اندازه دا کېږي چې دا زمونږ د ملک کې خو به 350 روپۍ ته لیټر پټرول رسي او دا صرف ګراني دا صرف معیشت د دې دپاره هم مسله نه ده. ټول چې کوم معمولات ژوند دی هغه په دې باندې متاثره دی. دې ټایم کې د مختلفو چې کوم د خلیجي ممالک دي عرب ملکونه نو هغه خو مکمل طور باندې ولاړ دي د هغوی ژوند هغه بالکل ولاړ دی. چې کوم مالداره خلک وو باچیان خلک وو او عربونو کربونو روپو والا خلک وو نو هغوی خو ځان له سپیشل جهازونه وکړل لا جهازونه ګوري او هغې کې روان دي کډې وړي د خپلو ملکونو نه. هغه سلطنتونه او هغه ملکونه چې هغې کې هغوی ځان له جنتونه جوړ کړي نو هغه جنتونه خو دې ټایم کې د ایرو ډیري جوړ دي د شګو ډیري جوړ دي او تباه شوي کنډرونه ترېنه جوړ دي لکه ته به وایې چې زمانې وختونه پرې تېر دي او دغلته اړو څوک اوسېدلي نه دي. د پاکستان سره د نړۍ نورو ملکونو چې کوم خلک دوبۍ کې کویت کې قطر کې بحرین کې دې ملکونو کې پراته دي نو د هغوی ملکونه ځانګړې توګو باندې کوششونه کوي چې خپل وطن خلک هغه په سپیشل پروګرام باندې او په سپیشلو جهازونو کې د دغه نړۍ نه راوباسي. د امریکې خپل چې کوم شهریان دي هغوی ته یې د 15 ملکونو نه احکامات جاری کړي چې دې نه خپلې کډې وتړئ او په هر صورت کې که سپیشلي او که ډومestic او که کمرشل جهازونو کې نو د دغه ملکونو نه راوځئ. مطلب دا دی د دې نړۍ ډېر سخت وخت اوس روان دی او دا جنګ کې به تیزوالی او سخوالی راځي. پاسداران انقلاب د طرف نه د امریکې چې کوم بحري بیړی ده ابراهیم لنکن په هغې باندې 4 کروز میزایل هغه ورغورځېدلي دي او مسلسل پې حملې جاري دي. جهازونه د امریکې ټول لاړل هوایي جهازونه او اسرائیل ته ځان رسولی دی لا نورو ملکونو ته حفاظت محفوظ ځایونو ته ځان رسولی دی. خو دې ټایم کې د ایران طرف ته د خلکو سترګې دي. حکومت پاکستان وزیر خارجه د ایران سره خبرې کړې دي او په سینټ کې دا خبره وکړه چې چونکې سعودي عرب هغوی سره زموږ دفاعي معاهده ده نو ایران سره په دې حق هغوی خبرې کړي دي چې د دوی چې کوم پبلک مقامات دي ایران چې کوم حملې کوي نو سعودي عرب دې باندې د پوه وي چې د سعودي عرب سره زموږ معاهده ده نو دا یو قسم له خاموشه دمکیم ده چې که سعودي عرب سره جنګ زیاتېږي نو انډایرکټ د ایران جنګ دغلته بیا پاکستان سره هم راځي. خو موږ به دا نه وایو دې کې ډېر ملکونه په دې کوششونو هم لګیا دي او دا خبرې اترې دي. د ایران نائب وزیر خارجه دا اعلان کړی دی چې سعودي عرب کې کم د تیلو کم کمپنیانې کم فیلډونه هغه نښه شوي دي میزایل پې غورځېدلي دي نو دا موږ نه دي غورځولي. دا خطرناکه خبره د دې ټایم کې د بل اعظم په دې موږ خبره کوله چې دا ډېر ملکونه د عربو ملکونو سره سره د غیر چاپېره که دا دې خوا راوږدېږي لا د چابهار چې کوم بندرګاه د هغې باندې چې کوم اټیکونه شوي دي نو موږ دا وایو چې دا دې ټایم کې ایران به یو کار نه کوي او امریکا به یې کوي هغه ملک سره په جنګ کولو دپاره اچولو دپاره. نو واضحه شوه چې د سعودي عرب کې کوم میزایلې غورځېدلي دي د تیلو په کپنو باندې کارخانو باندې ریفایریانو باندې نو هغه ایران نه دي غورځولي اچا غورځولي دي په هغې خبره به تاسو ښه پوهېږئ. مطلب دا دی دا جنګ زیاتول
سعودي عرب دې ته راویشتل او دې ته بیا نور ملکونه راویشتل چې لکه پاکستان ورته ویلي چې دا زموږ دلته دفاعي معاهده ده. پاکستان دې کې لګیا دی چې دا سعودي عرب سره مسله اوږدم نشي او په دې خبره یې ټویم کو او دې کې خبرې اترې روانې دي. دغسې صورتحال دی چې هر چا نه یې لار روکه کړې ده. د سعودي عرب، کویت، بحرین، قطر دا خو بالکل د خاورې ډیرې جوړ شول او دلته چې کم ایرپورټونه هغه تباه شوي دي، دلته چې کم د تیلو کارخانې وي هغه تباه شوي دي، ختمې شوي دي. د دې نه مخکې چې کم د ایران طرف نه چې کم کلو واضح اعلان شوی دی د حملو ذمهداري قبوله شوې ده، نو هغه صرف او صرف د امریکې د ایربیسونو د کوم ځای کې چې د امریکې فوجیان د هغوی پړاو دی، لا د هغوی جهازونه ولاړ دي، لا د ایران خلاف هغه ځای استعمالیږي، نو ایران هغه ځای اولي په هغې باندې حمله هم کوي او هغه نه پرېږدي. د دې نه علاوه چې کوم د سعودي عرب متعلق دا کوم د ایران بیان راغی نو دا ډېر خطرناک هم دی او دا عکاسي کوي د راروانو وختونو چې مختلفو ملکونو سره اچولو دپاره به دې ټایم کې د امریکې طرف نه لا اسرائیل طرف نه حمله کېږي او ذمهواري به یې د ایران په غاړه ورچوي او وایي به وایي موږ نه دي کړي او دقسې به نور ملکونه دی منځ کې جنګ ته راولي، دی به خپلو کې جنګوي، یو ځل بیا به دا ملکونه یو بل ته مخامخ کوي او خپله به ترېنه لرې ناست دي، ورته به وایي زه به دله وسله هم در کوم، هر څه به در کوم. او دې ټایم کې یو خبره بله هم واضحه شوه چې دا کومو عربو ملکونو دی له بیسونه ورکړي وو، په دی به یې پیسې هم لګولې، دی له یې تیلونه هم ورکول، دی باندې هر قسمه خرچه هم پې هغوی کوله، ځمکې هم وله ورکړې وې، پیسې به هم وله ورکولې او چې د موقع ټایم راغو نو ټول ترې نه وتښتېدل. همداسې په کلاو میدان یې پرېښي. دې شیزه د عربو دا ملکونه ډېر لوی سوچ کې واچول چې د دې نه خو ښه دا وه چې مونږ ځان ایران ته حواله کړی وی. کلاو خبره دا ده چې دغه دی ته حواله وی نو نن به دا حل نو د دې په ځای به جرأتمند موقف سره په دې دنیا کې ولاړو. نو نن د خپلو کورونو نه تښتي او خپلو وطنونو نه تښتي او محفوظ مقاماتو طرف ته هغه باچیان خاندانونه نقل مکانیانې کوي.